السلام علیکم ورحمت الله. تاسو به دا آیت کریمه چې دی ډیر زیات لیدل یو ارچا په دی باندې خپل جواب کړی دی. خو زما په خیال باندې چې څومره وګوري نو دا آیت کریمه چې دی د سورته رحمان آیت دی. زمونږ عوام رونه چې کوم د دین نه لګلري دي یا علما طلبا نه دي نو هغه داسې کوي چې سورته یاسین یا سورته رحمان وغیرہ یا اخیری سپاره یا سوره واقعه د دې کم از کم چې دینو ګوري تلاوت وغیرہ کوي. نو الته کې یو آیت دا راځي رب المشرقین و رب المغربین او زنو لپاره کې د دې ترجمه ورزي نو سکالران وغیرہ چې ځان ته وي هغه چې ګیره وغیرہ وخري نو بیا په مولا باندې اعتراض وتړي رسان شي. نو دا راغستل دی یو اردو زبان ولا کسته نو هغه دا وی چې زما په خیال باندې چې څومره د مولان وغیرہ دي چې په دې کوسو وغیرہ کې دا کوم مولان دی به د دې جوابونه کوي. نو بیا وی زه د دې جواب کوم. اول تاسو ته زه د هغه جواب خیمه چې هغه کوم جواب کړی دی بیا راځو ان شاء الله تعالی مونږه چونکه هغه اعتراض دا کوي چې یو مولم جواب نشي کولای زموږ چې زمونږ د مدارسو یو ادنا طالب العلم د اوله یا د ثانیه درجه هغه د دې په جواب پوهیږي چې دا تسنیه تقریبا ده. خودمره دا چې دا هغه جواب تاسو تاول خیمه نو هغه دا وی چې دا سټرکچر د زموږ سره د زمکی مثال په تور باندې دا بیزوی غونډه شکل لري او زموږ سره دا زمکه رااله نو دا طرف د دې چې دی مشرق دی او دا طرف د دې چې دی دا مغرب دی. دا شمال نه او دا جنوب دی نارت او ساوث وغیرہ دا چې دی اطراف دي. بیا چې دینو هغه دا سوي چې دا به موږ په قطر باندې بالکل تقسیم کو په میز باندې تقسیم کو لکه څنګه چې تاسو په هدایت الحکمت کې یا میبزي کې وایي چې المربع تنقسم على قطره الى المثلثين. دو مثلث ته مربع چې د خپل قطر باندې تقسیمیږي دا غي مثال ز تاسو ته دا درکومې ان شاء الله تعالی چې مرګري پوښید دا یو موږ سره مربع شکل لندا په دې قطر باندې تقسیم کړو دا مثلث ته دا مثلث ته دا آسان مثال شو د دې خبرې ناغوي دا به موږ تقسیم کو په دې ځای باندې خاص چې دا موږ کله تقسیم کړه د ته برج چې کوم وي تاسو به سنس اوریدلی په قران کریم او حدیثو کې د دې ډیر ذکر راځي. دا مشرق دی دا طرف وي او دا بل زموږ سره پاتې شو مغرب. دا دغه ملګری جواب دی. بیا که څوک اعتراض کوي چې لکه دا ځای او دا خو پکې شمال شو او دا ځای او دا ځای پکې جنوب شو ناغوي نه سړیا دا لکه مونږه یو طرف ټول تقسیم کو دا مشرق واغستو د دې طرف طلوع د نور کېږي دا نور د مثال په تور باندې او په دې باندې د طلوع وشو او دا مغرب په دې باندې د انور پنا شو ناغوي دا یو طرف او دا بل طرف. زي ما زمونږ فعاد سائلا تاسو سلم کې وای فعاد سائلا اعتراض خو بیا زمونږ راغی څنګه بیا راغی دا خو یو مشرق شو دا یو مغرب شو دلته کې مشرقین چې دا تسنیه ده مغربین څه شي تسنیه ده دو مشرق موږ پیدا کړه خو یو روباسو تا خو یو مغرب روباسو زمونږ اعتراض په خپل ځای باندې دي دا موږ په شکل مکعب باندې لکه د موبایل چې کوم سټرکچر دی شپږ اطراف دي دا غي د پاره یمینی او دا غي د پاره شمال د انسان شکل هم دغه سیدي د د لپاره فوق او د لپاره تختی د لپاره چې دینو حلبي او د لپاره قدامي شپږ اطرافي پاغي کې بسوا اعتراض راځي. نو مختلف اعتراضات دي چونکه د صرف په علماء باندې اعتراض ته ویخ ناشتي او خلک مو یرا سکالر سپ جواب کړ ډیر ښه جواب کړی دي. سکالر چاته وي بس چې دایني او دایني دا دواړه تلری کنه او ویخته وغیرہ تلری کا نو بس د ارچا بیا خوخته نو داسې نه دي کول په کار د دې علماء او د ارسوره د علماء په کتابونو کې رښتلي دي په دې باندې زمون مستقل کتابونه ملاويږي د علماء نو خبره بل طرف ته بولې دا زمون اعتراض بیا دی دا خو یو مشرق دی دا بل مغرب دی. اوس کدی وی چې نه دا خو داسې ده لکه موږ مثال په تور باندې اندوانه راوغستله داسې او په منځم کټ کړله نو دا موږ یو طرف لکه فوټبال چې تاسو کټ کړئ او دا بل طرف پاتې شو دوه اطراف دي یو ته ویل کېږي مشرق او بل ته ویل کېږي مغرب بل د دې په منځ کې سشته دی نه نو پته ولګېدله چې جواب د دو ناقص دی غلط دی. جوابونه بسي مختلف جوابات دي د دې خبرې یو چې دا تسنیه تقریبا ده چې کوم وړو کې طالب زمونږه د مدرسې داغي جواب کولای شي هر قسمه طالب جواب کولای شي دا تسنیه تقریبا د قران کې بدا ډیر زیات راځي لکه قران کریم کې راځي ومن دونهما جنتان چې دنو دا تسنیه راځي
دا په سورۃ یاسین کې شته، سورۃ رحمان کې دا شته دی. نو جنتان لفظ راغلی دی. نو مونږ وایو په دواړو طرفو به باغونه، هر طرف ته باغ هی باغ، کنه داسې بشي هر طرف ته باغ دی. دا جنتان شو. یا جنتین ذواتی اکلین خمتین چې څنګه راځي، جنتین من دونهما جنتین، جنتین چې کوم راځي دغه جنتین کې مونږ خبره کوو، دم تسنیه ده. ابن کثیر رحمه الله تعالی په سورۃ سبا باندې بیا تاسو کتلی شئ، هغه په دواړه طرف باندې باغونه، زنانه به ټوکرې په سر کې خو دغه به ډکېدله چې په لاره به تلله، دومره ډېرو قوم سبا له الله رب العزت دومره دقې ته تسنیه تقریبا وي. د دې نه علاوه چې نور جوابونه دي هغه مونږ کوو ان شاء الله تعالی. هغه داسې دي. موږ سره یو جواب چې دی د تسنیه تقریبا نو. دویم جواب که چېرته کې چا سورۃ النمل ویلی نو د بلقیس چې ده نو دا یو بادشاه وه، تاسو به نوم اورېدلی د دې د سلیمان علیه السلام چې کومو بادشاهي وه په هغه وخت کې دا بلقیس هم وه. نو هغې ځان له یو عبادتګاه جوړه کړې وه. دغه آیتونه چې څومره تاسو ګورئ د دې ته لاندې کوم مفسر ګورئ ان شاء الله تعالی تاسو ته به هغې یو خبره کوي. دوی ځان له یو عبادتګاه جوړه کړې وه. دا مثال په طور د هغې عبادتګاه ده او هغې په دې ځای کې عبادت کاو، خو دې خلکو خو د نور عبادت کاو چې د نور عبادت یې کاو. نور مثال په طور باندې راخیږي په دې ځای باندې. نو ګورئ دا چې کله څوک لږ ونته کې اومو د دې فلکیات وغیره پنې ویلي نو په دې باندې پوه کېږي، هغې ته دا پته لګي. هغې داسې چل کړی چې 365 ورځې دي. په دې موږ مستقل اوږد لیکچر ان شاء الله تعالی الو. دا 365 ورځې چې کومې دي په دې کې نور به جدا جدا ځای کې دا پرس کې هغې ډاټس پرېښي ځای په ځای باندې، په دې کې به نور چې دی نو راښکاره کېدو او هغې به ورته سهار وختي ولاړو. نو نن په دې کې راښکاره شوی دی نو د دې عبادت ولاړ دي ټول او نور شعا کې راښکاره کېږي. په داسې سیسټم یې وله جوړه کړې وه. نن په دې باندې، نن په دې باندې، نن په دې، نن په دې، داسې ترتیب باندې به هغې ولاړو او هغې به د دې عبادت کوو. پته ولګېدله دا مشرقین تسنیه چې ده د دې نه بار بار د نور راختل مراد دي، بار بار د نور راختل. لکه مونږ چې څنګه جنتین وي چې جنتین باغونه مړه بس اړو سنه نور پسې مزه پخوا بس کرتین ینقلب چې څنګه راځي کرتین بار بار د نظر تا وخه بس دغه یو ځای به د تخکاری نو دی چې به راپاسېدل نو په یو ځای کې به ورته نور راښکاره کېدو خامخه. نو دا چې دی په دغه اعتبار باندې مشرقین ویلی دی چې دا نور کله په یو ځای کې راښکاره کېږي او کله په بل ځای کې. بل د دې نور دپاره د دې اطرافو دا مستقل په 23.5 زاویې باندې چې دا کوم راخیږي ان شاء الله مونږ تفصیلي ویډیو کې به دا وایو. نو دې مستقل لدی ځای نه تاویږي، نو دا بل به مستقل لدی مغرب شي چې باغی پناه کیږي چې د دې ځای نه مثال په تور راوخته نو د انور په دې طرف دي سره روان دي نو دې دلته پناه کیږي. اوس د دې ځای ګون نه سره روان دي نو دې بدل ته کې لګ بره پناه کیږي. نو داسې ځای پسې داسې دا طریقه به یې ده. اوس کدی د دې ځای کې نه نو دې په پناه کیږي په دې طرف باندې. لکه الته کې تاسو مشران هم په دې باندې پوهیږي وي نور نن هغه غاړه ته د غره په دې جمی کې راخیږي او بیا به دې ورو چولي هغه طرف ته به ګرځي او بیا چې دینو کله بیا واپس داسې لاړ شي د انور. دا د دې نور خپل طریقه ده. نو د ټول مشرق هم نیولې ده او ټول مغرب هم نیولې ده. په دې اعتبار باندې خود تسنیه چې راغلي تقریبا راغلي ده او په اعتبار د اطراف راغلي. په دې باندې زموږ سره د سورۃ الصافات یو آیت دی الته داسې راځي. دلته کې خود ته دا مشکل شوی دی کنه چې مشرقین ولې او مغربین ولې نو الته کې داسې راځي رب السماوات والارض. الله دی رب د اسمانونو دی او رب د زمکم دی د هر څه سره دی د بروالی او د کتوالی هم. رب السماوات والارض د دې ټول الله رب العزت رب دی د دې تربیت کوونکی الله رب العزت دی. وما بینهما یوازې دانا د دې په منځ کې د اسمان او د ځمکې چې څه دي د بروالی او د کتوالی په منځ کې چې څه دي د دې الله رب العزت چې دی نو رب دی. بیا وطن ته کې را داوي ورب المشارق. دا رب المشارق دا خو د جمع ده اوس پسې چل کوي نو ستا اعتراض صرف په تسنیه باندې و. اوس زمونږ خبره د جمع رالاله نو ته به اوس څه کوي چې ته به 15 ګوري چې یاره دا مشرقونه 15 دي او که لس دي او که 2 دي او که 3 دي. نه دا د ورځې ځان له مشرق دی د هرې ورځې ځان له مشرق دی د هرې ورځې ځان له مغرب دی. الله رب العزت موږ ته په هغه اعتبار باندې وي د قرآن کریم تلاوت د خامخا کول پکار دي. ترجمه د قرآن کریم زده کول خامخا پکار دي چې داسې خلک موږ نه دوکه